محترمو تاسو کو سحر وختي د کور نه وځئ دا وظیفه وکئ دغه رنګ یې ماښام کې بیا ځئ کور ته بیا دا وظیفه وکئ تاسو دا وظیفه روزانه 2 پیرې کوئ الله پاک به د مال او دولت الله پاک به د رزق او د عزت دروازې دا په تاسو باندې کولاو کړي الله پاک به تاسو دومره مالدار کړي دومره مالدار کړي چې ستاسو په وهم او ګمان کې هم نه سار د کور نه راووتې نوکرۍ دپاره واپس چې کله ځې کور ته بیا یې وظیفه وکړه سر راووتې د کور نه دیاړۍ دپاره او بیا چې کله ځې کور ته واپس کړي بیا دا وظیفه وکړه دغه رنګې د نوکرۍ د کتلو دپاره ته که نوکري ګورې سار چې کور نه کله وځې نو دا وظیفه وکړه واپس کله کې ګنټه بعد واپس کې 2 غنټې بعد 3 غنټې بعد کور ته واپس بیا دا وظیفه وکړه ان شاء الله العزیز یو څو ورځو عمل سره به الله پاک ستاسو فقر او بقا دا به ختمه کړي الله پاک به تاسو داسې مالداره کړي چې ستاسو وهم او ګمان کې هم نه او دا پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابي ته د عمل ښودلی او واقع چې دغه صحابي ډیر زیات مالداره شو او بل چا چې دا وظیفه کړې ده موږ به خپلو سترګو باندې کتلي دي چې الله پاک دوی ډیر زیات مالداره کړي دي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک مو خوشاله آباد ساته الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجتونه پوره کړي الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول مسلې د ختم کړي څومره چې خلکو ته مالی مشکلات دي الله پاک دې د هغوی مالی مشکلات ختم کړي څومره خلکو ته د مال او دولت د پیسو کمی دی د رزق کمی دی الله پاک دې تمام خلکو ته رزق ورکړي بې انتها نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده ډېره زیاته عظیم شان وظیفه ده د هر کور ضرورت دی د هر انسان ضرورت دی د هر نارینه د هر زنانه ضرورت دی پیسې پیدا کول دا وظیفه محترمو تاسو وکئ الله پاک به تاسو له بې انتها مال او دولت درکړي دومره مال او دولت به درکړي الله چې تاسو به حیران شئ ځکه چې دا عمل له دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خولې عمل دی او څوک هم چې دا وظیفه ګوري د ټولو ته محترمو اجازت شته دا عمل وکړي خلکو ته وښایي نور خلکو سره شیر کړي ان شاء الله العزیز الله پاک ول ډیر زیات بے انتها مال او دولت ورکړي یو سړی چې کله سار کې د کور نوځي او د ګرځي د نوکرۍ په تلاش کې دی نو چې د کور نوځي د کلمات به وي او بیا چې کله کور ته واپس راځي مطلب ګنټه بعد رالی 2 غنټې 15 غنټې بعد واپس رالی بیا دا وظیفه وکړي تماشه دی وکړي الله پاک ول د کم ځای نه رزق ورکړي دغه رنګ محترم یو سړی د روزګار د پاره وته کاروبار دی هغه د پاره وته او دا وظیفه وکړه واپس کې کله کور ته راځي محترم بیا دا وظیفه وکړي یو سړی را سره چې هغه چرته سکول کې استاد دی دغه رنګي دفتر کې سکار مار دی چې وزیر کور نه دا وظیفه وکړي او چې کله واپس کې راځي بیا دا وظیفه وکړي ان شاء الله العزیز د یو څو ورځې په عمل سره محترمو الله پاک به ډیر زیات مالدار کی او سړی دا سره چې ها کور کې نه سره د کور نه بار سره وځي نه کار روزګار نشته اصله هغه څوک کې نه چې د کور نه بهر راوځي او دا کلمات دی وای د 30 منټه یا 60 منټه بار تیر کی واپس به کور ته ځي دا کلمات دی به وای ان شاء الله العزیز محترم دومره پاورفل وظیفه را دومره پاورفل چې تاسو به حیران شئ یاد ساتئ چې وظایف چې څومره دي دا روحاني طاقت غواړي تاسو کوم وظیفه کوئ 15 وخت مونځ او لازمي دی محترم 15 وخت مونځ لازمي دی او سره د قران مجید تلاوت دا ډیر زیات محترم سره لازمي دی دغه رنګ او سره د ګنا نه پرهیز کول دا پکار دی موږ دلته ذکر هم کو هډیر کو والده کو سره ګنا کو نو کم ذکر من کو نو د ګنا نه حسد دومره سیوا شي چې هغه ذکر اډو اثر ونکي ا ذکر چې کوم روحانيت دی هغه موږ په ګنا باندې ختم ګوستا دغه رنګي باز هلکا وظیفه کوي خو یقین نه ټری غونته کوي
نه چې کله دا وظیفه شروع کړه د الله پاک نمونه دي او د الله پاک قرآن مجید دی د هغه کلمات دي یو صورت به وي نو انتهایی په توجه سره انتهایی په خلوص سره انتهایی په اخلاص سره دا وظیفه وکړي دا سوچ به هم نه کوي چې کار به نه کېږي کار به 100% څنګه کېږي چې موږ چاته لګیا یو موږ الله پاک ته لګیا یو الله پاک ډېر زیات لوی ذات دی او حتی که مې یو سړی د صنم په ځای صمد وي هغه له اواز ورکوي نو موږ خو به انسانان یو یار انسانان یو وظیفه کوو 100 پیرې 200 پیرې دا وظیفه موږ کوو او الله پاک ته ځان ښایو چې زموږ ربه زموږ دا حاجت دې تی پوره کړه او الله پاک کوئی بنده څنګه مانا تمه ساتي امید ساتي اق شانته بنده لور کوما نو خپل امیدونه سوچونه دل غټ کوي ډیر څه د الله پاک نه غواړي یو نو ډیر ذات غواړي نن چې زمونږ کوم وظیفه را د دې وظیفې ترتیب بدای چې موږ به و پیری به درود شریف وایو چې کله موږ و پیری درود شریف ویلې بیا به د هغې نه بعد یو پیرا بسم الله الرحمن الرحیم دا به وایو بیا به د هغې نه بعد سورة الکافرون دا به یوه پیره وایو بیا به د هغې نه بعد بسم الله الرحمن الرحیم وایو سورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح دا سورت به یو پیره وایو بیا به بسم الله وایو بسم الله الرحمن الرحیم بیا به وایو قل هو الله احد قل هو الله احد سورة الاخلاص بیا به د هغې نه بعد بسم الله الرحمن الرحیم وایو بیا به سورة الفلق قل اعوذ برب الفلق بیا به د هغې نه بعد یو پیر بسم الله سورة الناس قل اعوذ برب الناس مکمل سورت دا به وایو او بیا به آخره کې یو پیرا دا بیا بسم الله الرحمن الرحیم وایو او بیا به آخره کې و پیرې درود شریف وایو نو سورتونه دی 15 شو سورة الکافرون سورة النصر او سورة الاخلاص سورة الفلق او سورة الناس 15 شو او بسم الله پکې شپږ پیری شي ځکه چې د هر سورت نمخ کې بسم الله او اخر کې د قل اعوذ برب الناس نبادم یو پیر بسم الله دا بیا اخر کې درود شریف و پیری وایو او بیا چې تاسو مر حاجتونه دي مقاصد دي مشکلات دي پیسې غواړي رزق غواړي دولت غواړي چې سم د الله پاک نه غواړي نو ان شاء الله عزیز خپل سوال نو الله پاک ته وکړه مکمل زارې سره مکمل په جړا سره او دا رنګي امید وساتي ان شاء الله چې سلوي ورځې پوره شي نه سلوي ورځې 41 ورځې الله پاک به هغه مخکې تاسو کار کړی کوشش وکړئ وظیفه د کمال د خپل شروع کړئ نور مرګرو سره هم شیر کړئ خپلوان دا سری چې غریبانان دی ور وی لګي ذکر د قرآن مجید آیتونه دي سورتونه دي کوئی شروع کو الله پاک واسطه رزق کې برکت واچي دا غره رزق کې برکت واچي ځکه چې ته د مخلوق د پیدا لپاره لګیای الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته